سلامونه درنو اوریدونکو او قدرمنو لیدونکو ټولو ته پروګرام کې هرکلی وایم څومره هم چې زمونږ د مهال دوستان رونه خويندې مشران څومره هم چې لیدونکي او اوریدونکي دي ټولو ته ډېر هرکلی په پروګرام کې او د اختر درې ورځ بیا هم نیک مرغه اوسي خدای دې وکړي چې دغه درې ورځې تاسو تیر کړی او تیروي یې د ښکلي خوشګوار ټولو ته او د رنګینو څخه ډک وي په دې هیله چې ستاسو اختر زما د اختر په څیر ښایسته او خوشحال اختر تیر شوی وي او بلکې روان ووسي او تاسو ژوند کې هم دا ډول ښکلی او ښایسته شیبې زه غواړم قدرمن دوستانو سونو پښتونخوا تاسو هم دا مهال د فیسبوک پاڼې څخه ګورئ او سونو اف ام کې تاسو زموږ غږ اورئ نو ټولو ته بیا هم یو ځلې پروګرام ته هرکلی وایم ورورولۍ غږ خپرونه تاسو ته د اختر ځانګړې خپرونه ده زه ستاسو کوربنه مسکا ساپۍ او هیله مو دا ده چې نن دغه 2 ساعته خپرونه ستاسو د ملتیا سره د ښکلي مسجونو د پیغامونو د کامنټونو د ټلیفون سره به واخلو ستاسو ښکلي نظرونه به د پروګرام د لارې اخلو بیا هم زما یو څو پوښتنې دي او هغه دا چې تاسو وخت څنګه تیر شوی ده یا څنګه یې تیروي یې دغه اخرنۍ ورځ ډېری خلک د اخرنۍ ورځ هم نه وایي بلکې دې نه وروسته هم 4 او 5 ورځ هم خپل خوښۍ مانځي او په کار هم همداسې ده چې انسان خوشحالۍ ولمانځي دا ورځې دي دومره برکت او باارزښته چې د ټولو مسلمانانو دپاره د خوښۍ پیغام راولي د خوښۍ تر ټولو مهمه ورځې وي نو تاسو کولی شئ چې خپل هغه ښکلې شیبې چې تاسو تیر کړی یاستئ هغه موږ سره په پروګرام کې شریکه کړئ او همچنان کولی شئ تاسې چې دا راته ووایاست د کوم سیمې یاستئ او په خپله سیمه کې دې ځلې تاسو څه تیاریانې کړی وی او د نور اخترونو څخه دا اختر څومره توپیر درلود داسې نه ده چې د ټول راته دا خبر وکړي چې والا پخوا ډېر ښکلي اخترونه ول اوس هغه رقم اخترونه نه ده نه ده شکر ده اوس هم ښه اخترونه شته خو که زړه دې خوشحال وي که ستونزې درته نه وي که ارمانونه دې پوره وي نو دا اخترونه هم ښایسته اخترونه وي لکه زما په څېر چې زما اختر ځکه ښایسته تېره شوی بلکې تېرېږي چې الحمدلله د خدای په فضل 15 کلونه وروسته زما خور راغی پاکستان ته ډېر په سختۍ او په مشکلاتو په ډېر جنجالونو خو بیا هم شکر دی د خدای په فضل چې سره یو ځای شوی یو او د کور چې یو غړي هم پکې نه وي نو بیا ډېر زیات سخت وي نو دغه رقم خدای دې وکړي چې تاسو ژوند کې هم یو څه خوشحالۍ واوسي چې تاسو ته د اختر ځانګړي احساس وشي قدرمنو دوستانو وختي فیسبوک ته تلم راتلم نو یو ټپه راته مخې ته شوی ده تاسو خو به معلومه وي څو کسان چې زما پروګرامونه تعقیبوي هغوی زما مزاج به پوهیږي چې زما یو بد عادت دا ده چې ماته شعرونه په ذهن کې نه پاتې کیږي که څومره مې خوښ وي اشعار خوښ مې خو ډېره زیاته ده ځکه چې شعرونه کله چې د انسان په کلماتو په الفاظو کې راشي نو د هغه انسان پوهاوی هم زیاتیږي او د هغو په خبرو کې یو ښکلا وي او له بده مرغه چې زما حافظه په دې شعرونو کې ډېره زیاته ضعیفه ده او شعرونه راته نه یادېږي خو بیا هم دلته راته مخې ته پروت دی یو ټپه به تاسو ته وړاندې کړمه جالبه ده او بیا دې سره یو پوښتنې به هم یو بل څخه وکړو چې ستاسو څه نظرونه دي وایي چې خلکو اختر ته خویندې بوتلې خلکو اختر ته خویندې بوتلې بې وروره خویندې د ماما په تمه دینه نو د ورور مقام ډیر زیات وي او څوک چې د خپل د ورور قدر کوي بلکې د هغې ورور البته شفقت ښیي بیا خور ورسره خپله مینه څرګندوي دا ډیره زیاته مهمه هم ده وختي موږ خپل سټوډیو کې د خپل همکارانو څخه پوښتنه کوو چې یاره دا خویندې خو ډیر زیات په ورونو باندې مهربان وي ورونه بیا څنګه وي د خویندو دپاره نو تاسو نن په دې موضوع هم را سره په پروګرام کې غږېدلی شئ چې خپل خویندو ته تاسو عیدي یا اختري ورکړی یاستئ یا نه چې کوم کوچني وي یا لوی وي خویندو ته خامخا ورکوئ اختري ځکه چې هغه په تاسو باندې حق لري د پلار کور ته چې کله واده نه وروسته هم راځي باید تاسې ورسره ملاتړ وکړئ او د مینې سره اختري ورته ورکړئ ضروري نه ده چې ډېر زیات قیمتي پیسې وي په زورهاوو وي تاسو په سلګونو هم ورکولی شئ یو 50 روپۍ هم ورکولی شئ هغه هم قدر لوړ وي او ډېر زیات دی او دا چې د هغې مقام څومره ده خپل کور کې هغې ته تاسو څومره ارزښت ورکوئ او خویندو څخه زما پوښتنه دا ده چې ورونو که راځئ نو د ورونو څخه ستاسو تمه څه دي او تاسو خپله د خپل ورور دپاره څومره مینه لرئ څومره خوشحالۍ لرئ کله چې ورور تاسې کله راځي تاسو هغوی دپاره څه چمتووالی نیسئ څه تیاریانې ورته کوئ د هغوی د خوښې وړ څیزونه یا خوراکونه تاسو چمتو کوئ یا نه نو په دغه موضوعاتو باندې به هم غږیږو او ځینې نور موضوعات هم به د پروګرام سره یو ځای به کوو تر ټولو مهم ده چې ستاسو اختر څنګه تیریږي درېیمه ورځ ده دې نه ښه ډېر خوندونه واخلئ د خوشحالۍ خبره ده بیا به
یو کال وروسته یو کال به تاسو انتظار کوئ. البته لوی اختر چې دی هغه روان دی، خو د کوچني اختر ځای بیا نه لري. هغه ځکه ډېر زیات خوندور وي. بیا په لوی اختر کې د غوښې او د تیاریانو د قربانۍ هغه مصروفیات وي. اول ورځ خو بیخي انسان مصروف وي، هر یو کور کې مصروفیات وي څوک چې قرباني کوي. خو البته د کوچني اختر خوندونه ډېر زیات وي او تاسو کولی شئ خپل نظریه راسره شریک کړئ. او زموږ هغه خویندې چې زموږ د پروګرام په لومړۍ ورځ کې د اختر په لومړۍ ورځ هم زموږ ډېر ښکلې ځانګړې خپرونه وه، په هغې کې تاسو ونشئ توانېدلی چې موږ سره خبرې وکړئ. هغوی د هم د پروګرام کې موږ سره مل کېدلی شي، خپل ښکلې نظریات د پروګرام د لارې موږ سره شریک کړئ. او دا چې تاسو اختر کالي څنګه دې ځل جوړ شوی و، خیاط یا درزي خو تاسو ته خراب کړي نه ول، دا یو سخته سوال هم دی. ځکه ما ته یادېږي زه چې کوچنی وم، شاوخوا هم دا په فکر کوم څلورم یا درېیم ټولګي کې وم، ما ته اوس هم یادېږي خیاط چې و زما جامې سوځولی و او بیا ما ډېر زیات ژړېدلی و. نو دا انسان ورسره خفه کېږي چې اختر کالي دپاره دومره زیات انتظار وباسي او بیا خیاط درته وسوځي. لکه مور درته وسوځي بیا هم انسان مور ته وایي چې شابه اوس ما ته بل جامې پیدا کړم، خو خیاط ته به څه وایي، زیات نه زیات تاوان کېږي. هغه تاوان به هم دومره ارزښت نه لري. نو دغه رقم کوم کار تاسو سره خو شوی نه ده دوستانو، تاسو هم خپل نظریات را سره په پروګرام کې شریکولی شئ او ترڅنګ تاسو SMS هم کولی شئ. موږ بس تاسو مسجونه هم اورو، دا چې تاسو څه پیغامونه لرئ په مسج کې هغه هم به تاسو موږ ته ویلی شئ. نو یو ټلیفون به واخلو، ګور څوک دی او څه وینا لري. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. کال ډراپ شوی ده، داسې ځای کې ودرېږئ چېرته چې موږ ته د سیګنال مسله نه وي او موږ ته دغه نه وي څو موږ ستاسو ټلیفون واخلو او د بل چا دغه نشي وخت ضایع نشي. نو حتما تاسې ټلیفونونو ته پام کوئ. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څوک او چېرته نه؟ عارف خان د سره تاکان نه مخاطب. په خیر عارف ورور اختر دې مبارک شه. څنګه یې ژوند چارې ښه تېرېږي؟ یو جهان مننه په الله ګرانه شي. کور دې ودان تاسو ته هم مستړي مشي، هر کله په خیر راغلی او دا کور دې ودان خیر اوسې، ښې چارې ولرې. عارف ورور ستا اختر څنګه تېر شوی؟ د الله احسانات دي، ستاسو دعاګانې دي، ډېر ښکلی مزېدار بهترین روژه هم تېره شوه او اختر 3 ورځې هم په خیر تېرې شوې. په خیر سره ډېره زیاته مننه. او څه پیغامونه لرې نن که پروګرام دې اورېدلی وي نو هغه راته ووایه. تاسو د اخري خبرو که ما ته یو 15 کاله مخکې یو واقعه را یاده شوه. د کالو د کپړې چې کوم دي د اختر دپاره د دې ما لکه زه د کالو د کپړو دومره شوقین یم، په هر حاله 15 کاله مخکې داسې کار وشو چې هسې مې به دا زړه روچت شو او په هغه کال کې ما 4 جوړه په یو ځای واخیستې اختر دپاره او یو ټیلر ته مې ورکړې. هغه ټیلر حالان کې ما پېژندم نه، خو زما یو اشنا و، هغه ما تېل چې ډېر ښه ټیلر دی، ډېر ښایسته سلای کوي. نو موږ هم لالچ کړو، موږ زه بس واقف دی زموږ د رینډیواله 4 جوړه ما هغه ته ورکړه. خو هغه چې کله ما ته کالي تیار کړه نو بس په هغه ټایم خو ما چک نه کړه، خو چې کله د اختر په سبا مې هغه کالي واچوله، تاسو یقین وکړئ چې ناب مې وله یو ورکړی، یو شانتې ګنډلې او بل لنګ ګنډلې او بل لنګ ګنډلې، 4 واره چې کوم هغه مختلف وو. نو د چا لستوڼی یو شانتې او د چا بل لنګ. نو بیا زه اختر مختر خو خیر به تېر شو، هغه زموږ هغه زړه خو یې خیر خفه کړو. خامخا بالکل ورځې پس چې ورغم ټیلر ته نو ما ورته ویل اشنا مې یو تپوس نه صرف کوم چې تا ما یو ناب درکړو که 4 نابونه مې درکړو. بالکل چېره بس هر څه دې منم مې نه، ته خو به اوس هر څه منې، خو لکه ما سره دې ډېر زیاتې وکړو ځکه چې تا له خو ما یو ناب درکړی د خدای مسلمانه، یو خو دې زما د پیسو تاوان وکړو، بل دې کالي راته خراب کړو، بل دې په اختر پوه نه کړمه. نو تا له خو ما سره ناپونه نو درکړي. اصل کې مسکا جانې د اختر داسې ورځې که نه چې دې کې د ټیلران چې کوم دي که نه یو خو لالچ ډېر زیات کوي، ډېر زیات. هغه پوهېږي چې بل چاره نه لري نو قیمت بیا وایي. بالکل جي هغې دا نه هغه ورځو کې دا نه لکه دي بیا لکه مانځه دپاره هم ټایم نه وباسي او د خوب دپاره هم ټایم نه وباسي، هر څه بې ترتیبه شي که نه هغه
ګنډلو ته دومره دغه ورکی سپیډ ورکی چې هغه کالی مالی ټولو ته په شرمونو شربي زه یم چې پوي سړی او خيار سړی هغه چې تر وجینه مخکې د اختر د باري کالی تیار لکه اوس دې ځل ما کالی تیارونه کو ځکه چې درځي ته لاړم هغه وی چې اوس د نه بعد خو موږ درنه نه اخلو خدا چې تاسو کالی خراب کړي لنډه شان جواب راته راکړي چې بیا تاسو بدل ورڅخه واخیسته یعنی تاوان دې کړی نه یره چې هغه چې ما ته دا یو خبر وکړ کنه په هغه بیا زما زړه تسلیو شاغل زستا یو روپیا نه والا در ټول تاوان زمانم خو بیا ما سره جواب نو بس خو عرفانه کار شوی دی زګه چې توسه کار څومره تاوان ته در کې اخترم در باندې تیر شو تعلیم خراب شو کدي ته تاوانم در کې نو اختر تیر شوی دی هغه ته مې سم درته نه خو آینده د بار خیال ساتل بالکل کور ودان ډیر من ډیر خپل یو تجربه د شریک ک ډیر من خچاري ولري کور دی ودان وعلیکم السلام ډیر مننه د رفرور څخه او بالکل همدا سه د مسایل وی بلکې دا کار ما سره یو ځل شوی زما دوه کالی بیا په دوه ناپونو جوړ کړي وو نو دا د خیاطانو به پاکي دا به باقي په کار نه د ژوند کې دوستانو مهم پیغام واړم چې تاسو ته وړاندې کو بلکې یو زما پروګرام کې نه بلکې په هر پروګرام کې دا پیغام تاسو ته په وار وړاندې کولو موخه هم داسې ده چې تاسو باید د خپل د پاوز او تاسو چې کوم ساتونکي دي د هغې قدر وکړئ ځکه چې هغوی په دې اختر کې هم تاسو سره یو ځای ولاړ تاسو د حفاظت د لپاره د امنیت د لپاره کار کوي کورونو ته نه دي تللي او نه هم اخترونه مانځلي دي نو د بورډرونو کې چې هغوی تاسو ساتنه کوي هغوی ته دعاګانې کوي او هغوی ته هم تاسو ښې شیبې غواړي بیا هم پروګرام لري هغوی ته موږ د اختر مبارکیانې وایو او کولای شي چې تاسو هم هغه خپل بارک خپل پیغامونه وړاندې کړئ او کله هم چې تاسو ټلیفون کوئ تاسو نه لنډه پیغام هم دا چې لندن خبرې کوي ډیر زیات وګړي خبرې مکوئ ځکه چې ته ټلیفون موږ ته ډیر زیات را روان دي بیا شکایتونه کیږي او ترڅنګ خپل نوم او د ځای نوم خامخا موږ ته وایي ځکه چې بیا دلته موږ لیکو ځان سره چې کوم کس د کوم ځای څخه موږ ته ټلیفون کړی دا موږ ځان سره محفوظ ساتو نو تاسو کولی شئ دغه حال هم موږ سره شریک کړئ او خپل پیغامونه کولی شئ چې د کمنټونو لارې هم وړاندې کړئ د سیمې حال هم تاسو موږ سره شریک کړئ او دا چې بیا هم اختر څنګه تیریږي هغه هم تاسو موږ سره شریک کولی شئ یو څو کمنټونه دي بلکې شروع شوی له کمنټونه ارج صابر چې د اختر مبارکي ورکړي ډیره مننه او سردار ټي وي چې دی هغه هم سلام څنګه یې لیکل ډیره زیاته مننه زه خیم په دې هیله چې تاسو هم جوړ او تازه اوسئ یو بل ټلیفون به مخلوص ګور څوک دی او څه وینا لري هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک او چیرته نه په خیر راغلی یاسر څه حال دی جوړ یې الله مشه خیرت دی باجی تاسو دا پروډیوسر صاحب او ټول ودونکو ته اختر مبارک کور دی ودان خیر اوسئ تاسو ته اختر مبارک اختر د څنګه تیریږي دا راته ووایه بس باجی اختر ښه روان دی تګ را تګ دی کله مونږ لاړ شو کله نور دا رشته داران ملګري راشي نو ډېر زبردست روان دی څومره دی عمر دی ستاسو عمر څومره دی زمونږ 48 ښه ماشاءالله دا راته ووایي چې اختریز د ورکړی چاته یعنې هغه عیدي چې موږ ورته وایو اختري ورته وایو یاره جی ورکړی هم دی چاته بچو ته او پرویزو ته ښه ډېر ښه داسې چېرته شوی دی درنه کوم غټ کس اختر غوښتلی وي لکه زما په سر کوم مطلب مشه کس چې درته ووایي چې راشه ما ته اختر یا کوم نجلۍ وي یا کوم ستا ورور وي چاچي وي مامي وي بابي وي خور دی وي چې هغه درته وایي شابه زما اختر هم راکړه اختریز راکړه یاره جی وړو ماما راته ویلي ویل ما اختر مبارکي راکړه هغه زما هم عمر دی ښه بیا تاسو ورته ورکړه یو 100 روپۍ هم ورته ورکړې ښه ډېر ښه تاسو زړه غټ دی بیا مهربان استئ باجي تاسو د دغه خبرو کو چې خويندې پټه مو وي درونو دا یو خوراکه کور نه بار واده د ماما زوی ته ورکړې ښه ماشاءالله صحیح ده هغه چې مونږ کله روزه شروع کیږي نو روزه نه یو تر څلور ورځې مخکې مونږ د هغې لپاره سودا چې کوم لګي هغه برابر برخه او یې برخه صحیح او یو خور مونږ سره کور کې واده ده ښه تاسو وینو بس هغه چې کور کې مثلا په خصوصا څه شي وینو هغه ته پلیټ کې څومره خدای پاک تاسو ژوند او روزګار کې برکت به اچوي ان شاء الله کور ودان بل باجی دا چې دا ټیلران تاسو خبرو کې چې کپڑے دغه کړی جی نو ما د جنوري فروری کې ځکه کپڑے دوه جوړه ریډي کړی وي ښه خیاري دی وکړو او
بل د دې زنانو کپړې چې کوم دي دلته کې د کورونو کې د زنانو جنکې چې کوم دي ګندل کوي خسته ګندل وینو هغه ته موږ دغه کو ورو مخکې صحیح ډیره زیاته مننه کوم کور دی ودان خچاري ولري ډیره مننه دی اثر څخه ډیر خپل نظرونه شریک خپل خور ته دومره سونه خیال ساتلې برخه ورته لیږي د اختر نوړان دی او دا ډیره زیاته خبره د زما ډیره زیاته خوښ شو ندی سره د خور مقام هم زیاتیږي په خپل خرګنۍ کړه ځنې انجونې چې وی تم لري چې زما ورور زما د کور غړي چې د پلانې کور غړي پلار شو لکه داسې مور شو داسې نور کوم کس ماته یو څه وکي څو دا زما خرګنۍ ما باندې خبرې ونه کی ماته تانې ورنکړي دا بدمرغي هم زموږ په ټولنه کې شته ډیره زیاته چې غریب نجلۍ ته ډیر په کم سترګه کتل کیږي بیا چې داغه د کور څخه کوم ملاتړ نو سی بیا غي ته خو نور هم ډیر پس پک سترګه کتل کیږي دا البته معیوب نظر دی چې کوم بکار دی موږ د دې خلاف اوسي خو بدمرغي د دنیا داسې شوې ده چې د پیسادار د امیر عزت په هر ځای کې ډیر زیات وي او کوم کس چې دومره څه نه لري هغه ته په ډیر کم سترګو کتل کیږي نو داسې بالکل هم پکار نه ښه دوستانو کولی شئ چې تاسو موږ سره اړیکه ونیسئ د اړیکې د بار شمېره وایم 091524 دی دا زموږ د پروګرام شمېره ده کولی شئ تاسو موږ سره اړیکه ونیسئ او ترڅنګ تاسو کولی شئ په فیسبوک پاڼه کې موږ سره خپل د کمنټ د لارې نظریات هم شریکولی شئ بیا دلته په اس ام اس کې هم تاسو خپل نظریات شریکولی شئ زموږ ځینې لیدونکي او لیدونکي دي چې هغې نه غواړي خبرې وکړي یعنې سایلنټ کالر ورته وبخښئ لسنر ورته وایو موږ څوک چې اورېدونکي وي په خاموشۍ کې اوري نو هغه کولی شي خپل نظریات د میسج او د کمنټ لارې موږ سره شریک کړي او کوم کسان چې غواړي نظر یې شریک شي غږ یې شریک شي پیغام یې شریک شي څومره هم چې زموږ اورېدونکي دي هغه دې واوري نو هغې کولی شي چې موږ ته ټلیفون وکړي موږ به هغې نظرونه اخلو او خوندور به شي تاسو د اړیکې سره زموږ پروګرام ګورو چې څوک دی او څه وینا لري هلو السلام علیکم وعلیکم السلام خورکۍ څوک او چېرته نه ډیره مننه تا ته مبارک ستا د کورنۍ ته مبارک کې چاپېر څومره هم خپلوان دی هغو ته مبارک نوم د څه ده او کوم ځای نه خبرې کوي په خیر راغلی فرجانه دا راته ووایه چې څنګه تېرېږي د ورځې الحمدلله ډېره ښکلې تېرېږي شپه خو مې د 2 ځل واورېده او زه 96 ټول پروګرامونه اورم خو ستا مې 2 ځل واورېده او ډېر خوند یې راته راکړو ډېره ښکلې روانه ده ډېره زیاته مننه کوم دا راته ووایه فرجانه چې اوسه پورې دا دویم پروګرام کې چې موږ اختر کې وکړل یعنې زه خپل پروګرامونه خبره کوم تا اولنۍ نجلۍ یې یا زموږ خور یې چې ټلیفون دې کړی ستا نظر موږ ته ډېر زیات مهم دی دا اختر د نورو اخترونو نه څومره فرق و دې اختر کې تا څه کړي دي ښایسته و که نه یاره ماشاءالله ستا اختر خو ډېر زیات ښکلی و زیات ښکلی ماشاءالله زما خپله 2 وروران دي ماشاءالله زمونږ هم ډېر زیات خیال ساتي او مونږ د خپلو ورورانو ډېر زیات خیال ساتي ماشاءالله لکه بیا هم څه خیال ساتي چې زموږ د اورېدونکي واوري یاره الحمدلله کپړې هم راته کړې وې ګزارې هم راته وړې و د اختر عیدې هم راته را کړې وه یو راته 5,000 روپۍ را واه ستاسو یې اختر شوی بیا خو زما خپله 2 وروران دي زه 3م نمبر یم پکې ماشاءالله زما ټول دواړه وروران ډېر زیات ښه دي ماشاءالله خدای ورته ډېر عمر ورکړي تا کله چې راځي بیا ته ورته څه کوې زه خو لا جینۍ یم واده شوې یم خو کور کې بیا ورته څه کوې زه هم ډېر خیال ساتم هر څه ورله کوم خدمت هم ډېر کوم او خیال هم ساتم زما رور دی رور د خور دپاره یو سرمایه ده بېشکه فرجانه دا راته ووایه داسې کله شوی ده چې په یو کوټه کې ناسته یې او اوبه ډېر زیات نږدې ورته پروت وي خو تا ته یا ته بل کوټه کې ناست یې تا ته غږ وکړي چې فرا راشه ما ته د اوبه واچو دا کار خو در سره شوی نه ده دا شوی ده راته ته په کټ کې ناست وي ته راخواته اوبه راکړه راته زه پاتې راولم ورې بالکل دا کار ما سره هم شوی ورونو کار هم داسې وي بس مسکان خورجانې چې رور د خور نه وي که نه صرف د هغې خور ته احساس کېږي چې د چا رور وي د هغې قدر نه کوي زه خو وایم چا ډېرې کمقلې خورانې دي چې د خپل رور عزت نه کوي خیال یې نه ساتي بالکل دا خو ډېره زیاته ښایسته او مینه ناکه رشته ده او پکار ده د دې ډېر احترام وشي لنډه پوښتنه درنه دا به وکړم اخرنۍ پوښتنه ده چې اختر کالي د څنګه اوسه کال د جوړ کړی څو جوړې وې او څه نظر لري یو مې بلو کلر و یو مې بلیک کلر و یو مې پینک کلر و یو مې داسې افایټ رنګ کلر و څلور جوړه مې کړې وې ډېر ښه بیا هم درته ډېر ښه اختر غواړم اګلې
تاسو وړاندې کومه ورځ باندې ان شاء الله زه به ریګولر اورم. ډیره زیاته مننه. زموږ پروګرام هر چهارشنبه نه بد ورځ صرف نن ورځ 4 بجې شروع شوی، نور کله بیا همداسې د 2 بجو نه تر 4 بجو پورې پروګرامونه وي، صرف چهارشنبه نه بد ورځ. بس زه وایم چې د ټولو ورانو د دې یو میسج کوم چې خور درنه څه نه غواړي، خو صرف یو خبره ورته کوي، تاسو خور ډېره خوشحالي. بېشکه هم نظر یم. کور د ودان فرجانه ښه چارې ولري. مننه. نه خور ته ډېر سلامونه. وعلیکم سلام. ډیره زیاته مننه کوو د فرجانه څخه دونه ښکلي نظرونه شریکه که او بالکل بلکې صرف ورونه نه، مونږ هر چا نه هم دا غوښتنه کوو چې بل څه نه وي بد خبره مه کوئ، سپکاوی مه کوئ د هر چا چې وي، هغه که څوک هم وي، هغه که یو قام وي، هغه که یو مذهب، خو البته څومره هم مذهبونه دي هغې ته باید د قدر او د عزت په نظر وګورئ. بیا د هغې خپل انسان شخصي نظر دی چې هغه کوم مذهب ته ډېر زیات خپل یعنې نږدېوالی ښایي، ځکه خدای پاک خو ټولو ته عقل ورکړی او لارې هم ورته ښکاره کړی، او دا د خدای پاک په هدایت کې دی چې څوک رهبري کوي او په صحیح لاره یې غواړي، خو د مذهبونو سپکاوی په کار نه دی، دغه رقم د قومونو سپکاوی په کار نه دی، همدا ډول د هیوادونو سپکاوی، د خلکو سپکاوی په کار نه دی، د یوازې تن شخص سپکاوی یا بېعزتي یا بد خبره کول په کار نه دی. دا خبره هم موږ تړو یو مهم موضوع ته. دوستانو تاسې به ټولنیز رسنۍ فالو کوئ، تعقیبوئ، فیسبوک پاڼه په ځانګړې توګه چې فیسبوک پاڼه کې هره ورځ یو ویډیو یا یو میسج یا یو څه نه څه شریکېږي او په هغې کې بس ډېره زیاته غوبل جوړېږي، خلک پکې کمنټونه کوي، بیا هغه شریکېږي، دومره په زرهاو خلک یې شریکوي، هغه منفي نظریات به دومره خور کېږي. نو دا هغه څیزونه دی که یو مثبت خبر وي هغه شریکول ښه کار دی، خو البته منفي ویډیوګانې یا پیغامونه یا کوم هر څه چې وي د هغه شریکولو سره دا کېږي چې نفرتونه خورېږي ډېره زیاته. نو ډېر زیات با مسؤلیت واوسئ، محتاط اوسئ او داسې کوم غلطي ونه کړئ چې هغې سره سبا ورځ قومونو ترمنځ نفرتونه خوره شي. لکه اوس نن هم یو ویډیو مخې ته راتله، اوس نه پوهېږو چې دا تازه ویډیو دی، پخواني ویډیو ده یا حقیقت لري یا نه، هېڅ معلومات یې نشته، چې ویل کېږي یو تن پاڅېدلی د پاکستان جنډه یې سوځولی یا پاکستان جنډۍ ته سپکاوی کړی، بیا خلک پاڅېدلي وو هغه وهل. بالکل بېشکه د یو قام څنګه چې ما تاسو ته ویلو بېعزتي په کار نه دی، که هغه جنډه وي، که مذهب وي، که هیواد وي، د هیواد صرف نوم وي یا د هغې ملي سرود چې انتم موږ ورته وایو یا ملي نغمه چې ورته ویل کېږي د هغې سپکوي. نه زما په نظر چې سپکاوي سره کول په کار نه دی، چا ته هم په کار نه دی او حق هم ورکړل شوی نه دی، خو دې سره بیا حقیقت ته رسیدل هم ډېر زیات سخت وي، ځکه اوس یو ویډیو تاسو خوره کړل، اوس دې ویډیو کې 20 خبرې دي، حقیقت یې څه ده هغه څوک هم باخبر نه ده، او دې سره نفرتونه تر ډېره زیاته خورېږي. یو کس غلطي وکړي هغې سره پوره قام بدنامېږي، د یو کس بېباکۍ له کبله پوره نسل چې دی نو ورسره ځورېږي او ځپل کېږي، او همدا روان دی چې موږ د ډېر وخت راهیسې ګورو. نو دې دپاره ډېر زیات پام وکړئ، موږ غواړو چې تل مثبت واوسئ او د منفي څیزونو څخه ډډه کوئ. دا موږ تاسو ته بار ځکه وایو چې فایده نه لري. یو ټلیفون به واخلم او بیا به کامنټونو طرف ته هم زه ګورو چې څوک دی او څه وینا لري. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څوک او چېرته نه؟ خورجانه څنګه خیر د کلاري او محمد حسین د ګودر نه. بخیر راغلی محمد حسین، څه حالات دی؟ یو اختر دی مبارک شه. بیا هم خیر مبارک، ستاسو مبارک شه، ستاسو مبارک شه. کور دی ودان دا راته ووایاست چې څنګه تېرېږي دا ورځې؟ والله ورځې ښې ښکلې تېرېږي مړه، بس لکه مونږ خلک وایي چې خوشحالي ده که نه، ښکلې میاشت د زرګه روژه وه، ولې چې څومره نعمتونه پکې الله تعالی مونږ ته اخ کړي، فرض یې راته یو په ویشتو کړي، سنت یې راته په فرضو کړي که نه. هغې باوجود مونږ هم د مسلمانان خلک بیا څوک هوایي فایرنګونه کوي، څوک څنګه ډزې کوي، ولې خوشحالي ده نه، دا په زرګه میاشتو په کار ده چې مونږ خفګان اظهار کړی چې الله تعالی رانه داسې په زرګه میاشت راوستې او ورسېدې. صحیح، بالکل همداسې ده. مونږ پکې بیا فایرنګونه چالو کوو، ډزې او ډبارې خیال خو دی که نه، دا الله تعالی ډېره بختوره میاشت راوستې، او دا چې بیا راځي ګوره د ښار غریب په کور کې مو اته قسمه ترکاري، سالن، چکني او دا پراته وي که نه، او بیا چې اختر تیر شي نو بس هغه یو ترکاري او سالن وي که نه. بالکل دا حقیقت ده. والله که پکې ته خوند وي په هغه یو ماښامي کې د چې کم برکت او څومره خوند و که نه چې په بل شي کې نشته دی. بالکل دا بالکل صحیح خبره ده.
او دویمه خبره دا ده چې تاسو اختر خبره وکړه. اختر ماشاءالله ښکلی اختر دی، ټول اخترونه ښه دي. او زه خلکو ته صرف د 2 خبرو یو ریکویسټ او سوال ورته کوم. یو پر دا ویلینګ د موټرسایکل چې بچو له ورکوي که نه د RTA سکیډن راځي خلک که نه چکرو باندې زی ته پلان نه چا بیان ولی مالا موټرسایکل لګیا. بالکل صحیح خبره. او بیا خبر نه چې لکه زوی چرته لاس په مونږ زو ریسک 112 کې کنه مونږ ته پته لګي. صحیح مونږ ته دې شي پته لګي. او دویمه خبره دا ده چې خلک دا غوایي فایرینګونه کوي. اول د سوچ کې چې کله بولټ وای چې دا ګولي چرته زی او چرته لړکیږي کنه. صحیح خبره بالکل. باندې لړکیږي د چا په بچي چا په مور د چا په پلار باندې خیال دی کنه. بالکل هم دا څه دا او بل دا چې فائدې څه ده ضرورت څه دی چې تاسو دا فایرونه کوي. اسه هم پاکستان چې دی یا افغانستان کې وګورو دا جنگ ځپلي هیواد دی، ضرورت څه دی چې تاسو بیا دا کارونه کوي. بالکل کارونه څنګه جنگ ځپلي هیواد والا کوي. بالکل چې وایي چې موږ په اسلام آباد کې څوک ډزې کوي یا په لاهور کې کوي په کراچي کې کوي کنه. بالکل چې زموږ خلک کې بیا د قبایل خلک کې خیال دی کنه. بالکل وروره بالکل خیر نظر دې تاسو یقینا ډیره مننه. چې ټیم راکول ډیره شکر. کور ودان ډیره مننه کوم او ډیر ښه نظرونه را سره شریک کو خپل. یقینا هم دا دا مونږه هغه ورځ په پروګرام کې هم ویلې وو چې لبد مرغه د ټوپک او د فایرونو او ډزو فایده څه ده ولاکه پوه شم په تاسو باندې چې دا ډزو کې تاسو ته سخون ورکوي هیڅ نه پوهېږي خو ټک او ټوک یعنی هیڅ هم نه ده فقط ورسره هم هوا ککړ کېږي هم یو څوک ناروغ وي هغې ته زیان رسېږي اعصابو باندې بد لګېږي یو څوک ویده د هغې خوب خرابېږي او ټولو نه مهم خبره چې همدې ډزو هوایي ډزو سره څومره ډیر کسان وژل کیږي زخمی کیږي معیوب کیږي ټول عمر د پاره بیچاره کیږي څو کرته تاسو به دا خبرونه اوریدلی وي چې واده دی په واده کې ډزې شوي دي او ناوې مړ شوی یا زوم یا دواړه یا کوم د کور پلار مور د چا چې د زوی واده د هغه لکه خوشحالۍ په غم بدل شوی نه پوهېږو چې بیا هم دې سره دومره ډېر زیاته مینه ولې شته خو البته قانون باید په صحیح توګه باندې مراعات چې څنګه چې په نور بهرني هیوادونو کې مراعات کیږي هلته که څوک یو ډز هم وکړي د هغه یو مرمۍ حساب وي او هغې ته بیا ډېر زیات سخت هم سزا کیږي ورته بندي کیږي او هم ترڅنګ ورڅخه جریمه اخیستل کیږي نو کدا دلته هم پلی شي او په صحیح توګه باندې پلی شي نو فکر کوم چې دا مسله بدلته نه وي او ون ویلینګ خبره دوی دا وکړه دا هم مهمه خبره ده یوازې د ورور او پلار نه چابي اخیستل نه دی وروره بلکې د ځوانان د دغه رقم بایسکل یا موټرسایکل دوکانونه نه په کرایه باندې هم اخلي او بیا دا کارونه کوي نو دا بدمرغي ده شاه رحمان ویلي چې سلامونه زه جدي نه تاسو ګورم او کې ډیره زیاته مننه کوم خیر اوسئ او لطیف چې دی غوي چې د پړانګ غار ضلع مومن نه سلامونه نیکی هیله احترامات او د اختر مبارکباد قبول کړي او الله دې د مبارکۍ موقع په خاطر د پښتون ولس اتفاق او اتحاد او پر امن ژوند نصیب کړي ښه پیغام او امین همداسې شوده دی وکړي شکیب بیا عید مبارک لیکلی ډیره مننه شکیب ورور تاسو ته هم اختر مبارک شي سردار بیا هم اختر مبارکۍ ورکړی ډیره زیاته مننه کوم شکیب بیا ورسره ویل چې واچینګ شو مننه ناصر بیا ویل چې عید مو مبارک شه ډیره مننه ورسره عبید الرحمن هم سلام وړاندې کړی او ویل بهترین پروګرام د تاسو ټولو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو پروګرام کې خپل نظریات شریکوي موږ سره دلته یو بل پیغام هم وړاندې کول غواړو چې کوم پوله ساتونکي دي او پوځیان دي هغوی د مهال په بارډر کې د خپل د سیمې حفاظت کوي نو هغوی څخه غوښتنه ده چې پروګرام کې کال وکړي او دا راته ووایي چې د اختر د هغوی څنګه تیریږي او ظاهر خبر ده چې اختر خونه د هغوی دنده د ډیوټي دی د مهال کار ته مصروف دی خو بیا هم اختر څنګه تیروي د اختر کې دوی څه پیغامونه لري د ولس نه څه غوښتنه لري کولی شي چې هغه هم ټلیفون وکړي او ټلیفون دپاره 09152 4 یو 43 او که افغانستان څخه تاسو زموږ غږ اورئ نو دوستانو افغانستان دپاره 0092 دا زموږ د البته د پاکستان کوډ دا ورسره هغې نه وروسته 9152 4 یو 43 زنګ وهئ ټلیفون وکړئ خپل ښکلي نظرونه موږ سره شریکه کړئ دا چې تاسو اختر څنګه مانځئ اختر دې ځلې څنګه وه
او البته دا خبره راته وکړي چې که تاسو ته چا عیدي اختري ورکړي څو پیسې تاسو جمع کړي والا ما سره خو 1500 روپۍ یوازې دی چې مورکۍ راته ورکړه او البته دا زیات و تیر کال راته 100 روپۍ ورکړی و دې ځل راته 1500 ورکړی نو خوند کوي اختري ډېر زیات خوند کوي موږ چې کله واړه وو کوچني وو نو موږ سره دونه وړه وړه شان پرسونه یا بیګونه به ډېر وړه وړه او هغې کې به هغه وخت ځینې کسان به راته 15 روپۍ به ورکوو ځینې به 10 روپۍ 100 روپو نه زیات موږ اختري نه و لیدلی ټول به هم دومره پیسې ورکوو ځکه هغه وخت 100 روپۍ او 50 روپۍ هم به ډېر ښه پیسې ول نو دا به موږ ټول ساتله په خپل بیګونو کې او بیا چې اختر ختمېدو نو مور به موږ نه اخیسته موږ ته به پته هم نه لګېده او دا بهانه به یې کوله چې تا ته دې کې جامې اخلم نو د میندو کار دا وي خو دا خوندونه وي دا هغه څیزونه وي چې دې سره مینه یو په دوه کېږي اوس چې موږ ته یادېږي نو په ډېر ښکل انداز باندې موږ یادوو نو دغه رقم د تاسو څخه کله هم اوس نه پوهېږو چې زموږ اورېدونکي څو کلن دي یا څومره کسان په کوم عمرونو باندې زموږ پروګرام اورېدل کېږي خو که تاسو انډر ایج یې او دا ورځې ستاسو دي نو تاسو دا ډېر ښکلی انداز سره انجوی کوئ بیا وروسته به تاسو یادوئ یې یو بل ټلیفون به واخلو ګوډ څوک دی او څه وینا لري هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم سلام څوک او چېرته نه دا بس باجي څنګه له اختر مبارک شه روډي ترای مبارک شه بای خو نه یم زه خو خور یم څوک او چېرته نه ستاسو نوم څه دی او چېرته نه تاسو ما باجي وي زمانه د ابي ښه وبخیر تاسو څه نوم بیب الرحمن دې ته مرګ خبر کوم په خیر راغلی څه حالات دی اختر دې مبارک شه تاسو ته مبارکي در کوم روډي ترای روسو تاسو خبر دی خوږی دی خپل دی او ما خو لګی دی ډیر ته مرګ دی خبر کوم ته مرګره کې څه حالات دی خیر دې خو وخت دی ختم دی الله خوشاله کړل نو عمر درکې الله دې عزت درکې امين دا راته ووایي چې ته مرګره خاصیت یو څه خاص خبره که تاسو راته ووایي چې په اختر کې وي او هغې نه موږ خبر نه یو کوم خاص رواج وي په اختر کې خامخا چې هغه که تاسو موږ سره شریک باجي جي د دې خو خلک دی ډېر اصولي خلک دی او دې څو خلک دی ما پخته د جوړې کپړې جوړې چې ټلل مو دې په څه جو باندې او په لګي پیسې را مواغستي او خې کپړې را ساجي کړې ډېر خلک دې موږ د دې ډېر ساده دی ویلای خلک دی ډېر پښتانه خلک دی که څوک نه کوي او صحیح کار روزګار کوي تګ راتګ څنګه وي په اختر کې او بل کره تی مرګره کې خلک ډېر زیات زی راځي که څنګه ډېر راځي زموږ په خپل ځکه زما اتلوړي مال خدای ماشاءالله دې وو واجري یو کور دا او زموږ مې راغلي دنیا او لوړ مې راغلي خوري مې راغلي موږ هم لاړو خلکو کرا او ډېر خبره باندې اختر تیر شو خپه خوشاله سره څوک چې نه خپو یو کوشل لاړو ورم موټه السلام علیکم غاریان چې چیرې دې چې ما بدرې دی ویلو ما سره کې زراغ ما کوشل ما سره مبارکي وکړه او ما سره غاړي خوشاله شي څومره ښه څومره واقعا چې د مینې پیغام راولي اختر ډېره زیاته مننه کوم تاسو څخه کور ودان مهرباني ډیره زیاته مننه مهرباني ډیره مننه کوو د خپل ورور څخه چې ټلیفون یې وکړو او تی مرګړی خلکو هغه میلمستیا او میلمه پال عادت چې موږ سره شریکو واقعا داسې ده زموږ د پښتنو ځینې نه بلکې ډېرې سیمې خلک داسې دي چې هغوی ډېر زیات د میلمه خیال ساتي او د دودونو دستورونو احترام د میرمنو دا ډېر زیات پکې وي او څه نه ښکلې خبرې هم وکړو چې که خفګان هم وي نو د دوی هڅه همدا ده چې پکې خپل مشري خپل مینه خپل احترام وښي او خپل اړخه چې دی نو د خلکو سره ښېګڼه وکړي او هغه جنګ جګړه یا شکایت یا ګیله چې دی نو هغه شاته پرېږدي او دا ډېر ښه عادت دی په کار همداسې ده چې د اقل اختر کې تاسو هغه نفرتونه او ګیلې ختمې کړئ او د مینې د ورورولۍ لاس وړاندې کړئ بیا به هم یو ټلیفون واخلو ګور څوک دی څه وینا لري هلو السلام علیکم کال ډراپ شو کولی شي چې تاسو یو سم ځای کې ودرېږئ او هلته موږ ته ټلیفون وکړئ څو موږ ستاسو غږ واخلو د اختر درېیمه ورځ ده اختر څنګه تېرېږي خوندونه څنګه دی د اختر او دا دی روان دی نو بس نن ورځ و د اختر ډېرې خلک چې دی نو بیا نن ورځ نو وروسته په څلورم او پنځم کې ځینې نږدې خلک چې دي هغه که لومړی او دویم ورځ راغلي نه وي نو یو بل که راځي د اختر د مبارکۍ لپاره او پکې دا هم وي ځینې چې څنګه ما تاسو ته ویلی وو مونږ اختر
3 ورځو دپاره په خپل کوم مهمانخانه چې وي د میلمنو دپاره کوټه هغوی کې موږ سفره یا دسترخوان جوړو چې په هغې کې بیا وچې میوې کلچې او دا څیزونه پروت وي دا هم بس نن اخرنۍ ورځ ده اوسه پورې څوک رانغلو نو بس موږ هغه به راټول کړو او داسې ټول کوي ځکه چې اخته 3 ورځې خلک ډېر زیات یو بل دپاره تموي بیا خامخا ورغې نه وروسته چې ځینې خلک یو بل کره ځي نو هغې دپاره هم بیا چمتووالي نیسي نو خوندور اختر بیا هم ولري دوستانو یو بل ټلیفون به هم واخلو ګوچ څوک دی او څه وینا لري هلو السلام علیکم څنګه خور جانې خیر اختر دې مبارک شه تاسو مبارک عبادتونه تاتونه قبول شي څوک او چېرته نه ماشاءالله خور جانې هم پکې ختمونه مو کړو خدای پاک توفیق الله په توفیق کېږي که نه الله توفیق راکړو بس ختمونه مو کړو ښه ښکلې میاشت شوه شکر الحمدلله الله په خیر خیرت تېره کړه او باقي دې الله په خیر باندې راولي زموږ په ژوند کې دې بیا بار بار الله راولي امین ثم امین تاسو نوم څه دی او کوم ځای نه خبرې کوئ شمشاد السوس هم د تیمرګرې نه خاص تیمرګرې نه اوس وختي موږ ته تیمرګر نه ټلیفون و تیمرګرې که څنګه حالات د اختر څنګه منځل کېږي یاره اختر خو بس ښه خو منځل کېږي نن یې درېیمه ورځ ده پرون هم ګڼه ده او بله ورځ هم نن لږه لږه ګڼه ده خلک زه هغه پخوانۍ دغه نشته مینې محبتونه خورجانې چې هغه میلې به وي او ټولې به وي او ښکلې ښکلې پروګرامونه به یو بل کره به تګ راتګ و هغه مینه محبتونه به هغه هر څه د منځه لاړل نو ولې لاړ څه لامل دی ولې دوباره دا محبتونه نه راځي څه وجه به کېدلی شي دا دوباره محبتونه دا دي که نه زما ذهن چې وایي یو خو دا موبایل دي که نه دا موبایلو باندې دغه ورکوي پلانکي جنازه ده پیاره شه پلانکي هغه دی هغه مینه محبت سوچه غوړي به یو بل کره به وریجې ویه کېدې کورونو کره راغونډېدل به هغه غونډه نشته دا نشته دی بل څه کینه او بغضونه دي د هر چا بس مینه محبتونه ورک شوي دي هغه هر څه د منځه تللي دي هغه خوندونه ترې ولیدي وبو اصل کې پخوا چې و ډېر زیات صبر بردباري و هغه غټ کوم خبره کېده نو هغه په زړه کې به نه اخیستل کېده نن سبا هر څوک خبر په زړه کې ږدي او بیا غچ اخلي نو دغه لامل دی دا مینه محبت نشته بالکل خورجانې دا خبره به وکړم په موبایل باندې خلکو مینه محبت دی او په دولت باندې بالکل کوي اصلي مینه محبت دولت سره خپل خپلوانو سره نشته و چې پیسې او پیسې هو بالکل صحیح خبره ډېره زیاته مننه کوم ښه چارې ولرئ بیا هم ټول ټیم ته څوک چې زما اواز اوري ټول ته سلام وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه ډېر ښه خبرې وکړو چې نن سبا مینه محبت په موبایلونو کې دي چې تاسو ټلیفون واخلئ نو بس په فیسبوک او په ټلیفون او په انسټاګرام او په سټیټسونو یو بل ته مینه او ماده او کو تاسو سره دومره مینه لرم حقیقت بیا داسې نه وي حقیقت کې بیا یو انسان بل رقم مزاج لري نو دا هم سخته ده او تر څنګ یې څومره حده پورې چې زه ګورم هغه څه چې وایي چې اختر او مینه او اتفاق هغه رقم اوس نشته نو اصلي لامل یا علتونه دا ده زه چې څنګه ګورم کور کې زموږ مشران چې دي هغوی ته که موږ کوم ګیله وکړو نو هغه موږ ته وایي چپ کښېنه به زونه غټ خبره نه ده دا پرېږده بس تا دا خبره نیولې نو دې نه ښکاره کېږي چې هغوی کې صبر برداشت حوصله څومره زیاته ده او موږ چې بس یو کس موږ ته یو لنډه شان جمله ووایي بیا موږ چې دا څنګه دا خبره کړې دا خو زه نه پرېږدم داسې د دې جرأت څنګه شو چې دا خبرې کړې دی نو بیا موږ نفرتونه او کینه زړه کې ساتو بله ورځ چې هغه موږ کره راشي نه ورسره مینه کوو نه هغه رقم ورسره صحیح رویه کوو او سختې جملې ورته کاروو نو دې سره بیا خامخا هغې ته هم هغه هم ژبه لري هغې کې هم بیا اعصاب وي هغه بیا هم خپل د بدلې دپاره یو بل جمله کاروي دغه رقم مینه نفرتونه کمه شوی ده او خدای دې وکړي چې دا بیرته هم را وګرځېږي ځکه چې د مینې سره د یووالي سره ډېره زیاته خوند وي په ژوند کې او خپلوان چې در سره وي یعنې ته مضبوط انسان یې او چې در سره نه وي یعنې ته تنها او ډېر زیات کمزور انسان یې د خپلوان او د خپلو ډېر زیات قدر وکړي بیا ټلیفون به بل اخرو بیا به زموږ سره فیسبوک پاڼې وخت پای ته رسېږي بیا به مونږ راډیو کې تاسو سره مل یو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام شکنور دی فرام ساوث وزیرستان ورور جانه غږ درته ډېر کم راغی یو ځل بیا راته خپل نوم ووایه شکنور فرام ساوث وزیرستان وانه بخیر راغلی څه حالات دی ښه یې شکر ایومنه سره ته وایې ته څه ښه یې شکر مهرباني اختر دې مبارک شه وروره درېیم ورځ ده څنګه تېرېږي حال راته را شریکه د وزیرستان خیر مبارک تاسو ته هم مبارک شه کور دې ودان څه به نظریه لري نن پروګرام کې دې اورېدلی وي
ماشاءالله ټاپک خو د خوشحالۍ ټاپک راځي کنه چې چا اختر څنګه کړی وي چا خوشحالۍ کې به کړی وي چا په غمونو کې به کړی وي الله دې نیکي کنه نو ماشاءالله خوشحالۍ د ټاپک وړای دی خو مون ډېر لري ځینې کال تر راکړی دی ماشاءالله وزیرستان چې کوم موسم هدای دا سپارلای هشری دی خو ماشاءالله پر طرف هم خوشبیني وکړي ما ډېر ښه وزیرستان اسیم خسته ځای دی یخ ځای دی ځکه وایي ما میډم یعنی مستر چې په وزیرستان باندې اسلام آباد کوي بیا یې هانه پیدا وګورئ بالکل وایي چې هر چا خپل وطن کشمیر دی نو دا خبره ده بالکل هم داسې ده او په خپل ځای باندې فخر کول دا ډېر غټ خبره ده په کار هم داسې ده جی سر بالکل کنه ویل نه خامخا هم خداره ته وای چې وزیرستان کې تاسو د اختر 3 ورځې لکه څه کوي که معلومات را سره شریک اول ورځ کې څوک راځي دویم ورځ کې څوک بیا تاسو خپل په کوم ورځ خلکو کې راځي زمونږ خو اختر چې دا صرف کنه د میجه علاقه چې دا صرف فیوار د اختر وي یو ورځ اختر وي څنګه او یو ورځ کنه صرف اولی ورځ چې کیما وی په باندې اختر وکړو دا ولې او مونږ وزیرستان کې دا څه علاقه شته کنه چې 3 ورځې هم او دا میجه چې کیما علاقه د کنه کې صرف یو بهر تنور ډېر وطن دي چې 3 ورځې وي اختر هغه 3 ورځې انجوای کوي ښه او یو بل دا خبره چې وزیرستان اکثرا دوی اختر زر اعلانوي کنه لکه نه پوهېږم 13 کال د کڅ سعودي نه مخکې اول اعلان شوی و دا څه عمل د پرختیا سپوږمۍ ښکاري ورته یا نه سپوږمۍ کنه چې اول خو مونږ سپوږمۍ وایي نو ښه خبره ده که سپوږمۍ هم نه ویل نو مونږ پېښور سره تعلق لري نو پېښور کمیټې سره همیشه تعلق ښه پېښور کمیټې چې هر څه وي هغه رقم به تاسې کوئ جی بالکل صحیح ډېره مننه کوم دلته بیا هم ښه چارې غواړم ډېره مننه ښه ورځ مهرباني ډېره مننه کوو د ورور څخه چې وزیرستان نه موږ سره اړیکه نیولی وو او تاسو څخه ټولو نه بیا هم مننه کوو چې پروګرام کې تاسې موږ سره مل پاتې یې اوسه پورې هم د ټلیفون د لارې اړیکه نیسئ هم د کمنټونو له لارې موږ سره اړیکه نیسئ او دوستانو تاسو کولی شئ چې د نه وروسته هم په ټلیفون کې موږ سره مل پاتې شئ تر 1 ساعت نور زموږ پروګرام به دوام لري البته فیسبوک باندې څخه زموږ پای ته رسیږي پروګرام او په دې هیله چې تاسو پروګرام څخه خوند واخلئ او خوند اخیستی وي بیا هم تل مثبت اوسئ څنګه چې تاسو ته ما وویله هېڅکله هم منفي پیغامونو باندې منفي ویډیوګانې باندې یقین مه کوئ د سره صرف نفرتونه خورېږي او د چا سپکاوی هم مه کوئ که هر څومره بد وضعیت راشي بیا هم د چا سپکاوی مه کوئ الله مو مل ښه چارې